نو د دنیا کارونه به هم الله برابر کړي او د آخرت فایده به هم ورته ورسوي، ځکه چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې درې د الله رب العزت نومونه دي. نو چې یو سړی درې د الله رب العزت نومونه دومره ډېرې پېرې ووایي، نو الله رب العزت به دغه دنیا هم ښایسته کوي، د دنیا ضروریات، د دنیا کارونه، د دنیا مشکلات هغه به هم الله رب العزت حل کوي، او د آخرت چې کوم فایدې دي هغه به هم د دې په برکت سره الله رب العزت هغه ورته ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مسلمانانو وروڼو، څنګه یې؟ الله مو ښاد او اباد او روغ جوړ لره. زه پیره بیا ستاسو د وړاندې مخاطب یم او دا پیره ما ستاسو پر ډېره زبردسته او وظیفه راوړې ده. 100% ګارنټۍ نه 200% ګارنټۍ سره به کار کوي. هغه د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. په بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله رب العزت درې نومونه دي. یو لفظ د الله، بل الرحمن، بل رحیم. نو درې نومونه چې څوک د الله رب العزت اخلي په پابندۍ سره، روزانه په توجه سره، نو الله رب العزت په د هغو دنیا هم ښایسته کوي، آخرت به هم ښایسته کوي، د دنیا مشکلات به هم حل کوي، د آخرت فایدې به هم ورته رسوي. دنیا کې چې د څه کارونه وي الله رب العزت به ورته هغه کارونه هغه پوره کوي. راځو وظیفې طرف ته. وظیفه څنګه ده؟ وظیفه داسې ده چې روزانه 786 مرتبه 14 700 پېرې بسم الله الرحمن الرحیم هغه وایي، نو الله رب العزت به ستاسو د دنیا کارونه هم ښایسته کوي، د دنیا کارونه هم پوره کوي، د دنیا مشکلات هم حل کوي، د دنیا ضروریات هم پوره کوي، د دنیا حاجات هم پوره کوي، او د دې سره به د آخرت فایدې هم درته میلاوي، هم خورما هم ثواب. هغه خبره شوه. نو روزانه 786 پېرې هغه بسم الله الرحمن الرحیم وایي، نو الله رب العزت به هغه دنیا کې د مشکلاتو حل وباسي، دنیا کې به لارې کولاوي، الله به دنیا کې کارونه سموي او د آخرت فایدې هم میلاویږي، نو دواړه کارونه به کېږي.